السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم سامعین، نن به موږ خبره کوو چې په اسلام کې د شعر او شاعري څه حکم دی او مختصرا به موږ نن ګورو چې تاسو څنګه معاملې وکړه چې طارق پټان چې کوم ریسرچر دی په پښتو کې هغه خپل ریسرچ ریکارډ کړي نو هغه په شعر او شاعري باندې یو ویډیو کړی دا تقریبا 17-18 منټ کې پاګی کړی دی او پاګی کې دا غیر شعر او شاعري چې کوم شرعي حکم دی هغه د قران او د حدیث پرانا کې واضح کړی دی. داغه نه بعد په سورو داغي کلیپ نه بعد مختلف خلک په طارق پټان باندې تنقید کوي او هغه داوي چې طارق پټان شعر او شاعري ته حرام ویلي دي او هر سړی په دړه غبړه صوباسي. حالانکه کوم وګورو زمنګ سره زمنګ په دې معاشره کې پښتو معاشره کې یو شاعر دی کم مشاعر وغیرہ زی هغه کې زمنګ سره کم افسر افغان دی نو هغه په طارق پټان باندې تنقیدي ویډیو جوړ کړی دا تقریبا هغه 19 منټه دغه ویډیو کړی دا. زما دومره خبره په شروع کې وکم صرف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک دی کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، چې یو سړی د دروغجن کېدلو لپاره دومره خبره دا کافی ده چې د سم واوري او بس مخکې د شعر کې او مخکې د هغه څه کې بیان کړي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی. څومره چې خلک په طارق پټان باندې تنقید کوي نو اغي د طارق پټان هغه پوره لیکچر کتل نه دی، ځان ته خبر کړي نه دی چې طارق پټان آیا څه خبره کړې ده. لیکن خلک پس نن سبا پروپاګاندا کوي او دا و چې طارق پټان شعر او شاعري ته حرام ویلي دي او دا څه واغه څه پسې کوي چا پوره تحقیق نه کړي. تاسو د دې افسر افغان چینل ته وګورئ نو د بزرګاو باندې چې کوم د فالوورز دي لیکن د دې باوجود د تحقیق معیار دا دی چې د طارق پټان باندې دا حکم لګولې دي چې طارق پټان چرته ټول شاعري ته سویل دي حرام ویلي دي. حالانکه دا څه نه ده اوس به ان شاء الله موږ واضح او ان شاء الله په دې باندې مختصر خبره کوو چې دلته کې په قران او حدیث کې موږ ته الله جل جلاله سویل دي او د شعر او شاعري څه حکم دي. نو په دې کې روټو نه چې کوم مشهور آیت او صریح آیت په دې معاملې کې د شعر او شاعري په سورۃ الشعراء کې د آیت 224 نواله د اخره پورې 227 پورې دا مکمل الله تعالی د شعر او شاعري په حواله سره د دې تذکرہ کړي او دا غي پوره نقشه موږ دلته کې چاو کړی دا. زبر بیا آیت ذکر کوم په قران مجید الله تعالی فرمایي والشعراء يتبعهم الغاوون، چې شاعران چې کوم دي دا اتباع گمراه خلق کوي. الله فرمایي الم تر انهم في كل وادي يهيمون، آیا وای تاسو ای پیغمبره ته دې تنه ګوري کې انهم في كل وادي يهيمون چې هغه په هر وادي کې سرګردا ګرځي، یعنی مطلب دا دی چې بس خیالي دنیا کې دي سکیږي ګرځي. وانهم یقولون ما لا يفعلون، او دا شاعران هغه خبرې کوي یقولون ما لا يفعلون چې دي هغه شیزونه کینا، یعنی چې څه کینا هغه خبرې بس دي کوي د خپل ځانه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، او بیا مخکې الله تعالی د دین اوس یو استثنایی صورت بیانوي هغه شاعران چې کوم ښه شاعران دي الله تعالی وایي الذين امنوا هغه دي چې هغه ایمان راوړي وعملوا الصالحات او ښه عمل کوي وذكروا الله كثيرا، او خپل شعر او شاعري کې د الله تعالی ذکر زیات نه زیات کوي. کله چې دا آیت کریمه نازل شو نو حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ او حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ په جړه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارگاه ته کوم حاضر شو او عرض وکړ یا رسول الله چې الله تعالی د شعرا په مذمت کې دا آیت نازل کړی دی. نو موږ هم شاعرانو موږ هم شعر وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې د دې د روایت مفهوم دی چې رسول الله ته فرمایل چې د دې آیت اخري حصے ته وګورئ هغه تاسو وګورئ هغه پڑھاو کوي هغه څه دی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، چې الله تعالی په خپل شعر او شاعري کې کم خلک زیات یادوي د توحید بیان پکې کوي اقامت دین بیان پکې کوي نو دا شاعران بر دینه مستثنا دي. نو ذکر رسول الله هغه تسلی ورکړه عبد الله بن رواحه او دغه حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ لکه تاسو مطلب د شاعري مقصد خو دغه نه کوم چې فحاشا او کم مذمت تغییر غلې دا هغه شاعري تاسو نه ده. اوس په دې کې افسر افغان د خپل ځانه بس یو تفسیر پیش کړی دی چې طارق پټان بس د وسنی شاعرانو دغه مشرکانو سره کړی او یو چې کوم کنټیکس کې د ایتونو نازل شوی دی نو دا دغه په مطابق باندې د ندی فټ کړی او داسې وغیرہ وغیرہ خبرې کړې دي. زبر ته خبرو کوم چې یو شی د علم دی نو سړی د خاموشي پکاري، خاموشي پکاري دی. هر سړی نن سبا تاسو ګوري په معاشره کې هر سړی ډاکټر دی، عالم دی، مفتی دی او بس هر سړی شاعر هم دی، بس ګټ او چتو شاعر دی. بالکل دا خبره خو تاسو په خپل پښتو معاشره کې وګورئ. خبره دا ده چې د قران مجید په تفسیر په حواله سره مفسرین کرام یو اصول لګړي دي چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یا دې ضابطه او د دې رول مطلب دا دی چې د قران مجید د الفاظ د عموم نه تفسیر کیږي. دا نه چې ته یو واقع مبارک هغه نازل شوی صرف په پاګه سره فټ کې، یعنی مثلا یو آیت په آی وخت يهود مبارک نازل شوی دی یا د نصارا مبارک نازل شوی دی یا د مشرکین مبارک نازل شوی دی که هغه صفات او هغه خبرې په وسنۍ زمانه کې په دې زمانه کې په چا کې هغه خبرې موجود نه دا آیت په هغه باندې منطبقيږي او دا آیت په هغه خلاف هم دی. نو دا یو رول دی نو په وسنۍ زمانه کې کوم چری داسې شوک شاعرانی چې داغي په کلام کې فحشګوئی داغي په کلام کې داسې خبرې چې شکوک شبهات ورچي داسې کلام چې هغه د الله تعالی نه خلق غافل کوي داسې خبرې نو دا آیت او دا بداغي په بارکم تصور کیږي چې دا د دې مبارکم دی. ګوري په شریعت کې د شعر چې کوم د زمون سره دوه قسمونه دي کومه جایزه دي آیت والو ګویا کې د دې رمبني اسی تر دې آیتونو شروع حصے ته موږ وګورو او آخري آیت ته موږ وګورو الا الذين امنوا بعد. نو په دوه حصو کې دا شعر او شاعري زمون سره راځي. یو هغه شاعري چې هغه مضمون شعر دی یعنی مطلب ناپسندیده دی او شریعت کې ممنوع دی حرام دی، هغه دي چې پای کې د الله تعالی په نافرمانی باندې مشتمل دی. الله تعالی د ذکر نه چې کوم دې سړی غافل کی پای کې دروغي تانو تشنی پای کې پاګي کې فحاشي او بهایي نه د شعر او شاعري یو قسم خدای دا چې مضمون په شریعت کې دا صحیح نه ده. دویم هغه قسم چې کوم مستحسن شعر شاعري دا چې کوم غوړه شاعري دا او مثبت شاعري دا پاګي مبارک چې روایت مرادي چې نبی علیه الصلاه والسلام حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ تایید هم کړی د خپل روایتو کې چې حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ چې دا شاعري دا په مشرکین باندې د مسلمانانو د تیرونو نه زیات سخت کوم دی لګي.
نو دا دغه شاعري چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید کړی چې کوم مستحسن او بهترینه پسندیده شاعري ده چې هغه د حکمت نه ډکه خبرې پای کې موجودي، پای کې حق خبرې موجودي، په توحید باندې مشتمل، پای کې نعت دعوت دینی د اقامت دین خبره پکې، واعظ نصيحت پکې، اسلامي جذبات او دغه اخلاق او اقدار ترویج پکې. نو دا شعر او شاعري چې کوم ده دا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا کې دا سره شامل ده. ځکه یو روایت کې را دي ان من الشعر لحکمه، دا د بخاری روایت ته چې با شعرونه دي چې هغه د حکمت خبرې. ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي چې د حکمت نه مراد دا دی چې د حق موافق او د حق مطابق پای کې سچ خبرې، دا زموږ سره د حکمت نه مراد دی. ابن بطال رحمت الله علیه فرمایي چې کوم شعر کې توحید دی، د الله ذکر دی، اسلام محبت دی، نو دا پسندیده او محبوب اشعار دي. د صحابه او د تابعین عمل ته تاسو وګورئ. حضرت عمر بن الشرید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما د خپل والد نه نقل کوي چې زما د والدنا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د امیہ بن ابي سل چې کوم د سل اشعار نبی علیه الصلاه والسلام اوردل. دا کوم اشعار دي؟ هغه اشعار دي چې هغه په دین باندې په ذکر الهی باندې مشتمل دي. دغه سي مترف تابعی دی یو هغه چې زه یو پیرا د حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ سره په سفر کې ما، نو په سفر کې په هر منزل باندې به ماته حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ روایت اشعار بیانولو. دا کوم اشعار دي؟ دا هغه چې په توحید باندې د الله په یاد باندې مشتمل دي. امام طبری رحمت الله علیه فرمایي چې کوم زمنګ سره کبار صحابه دي، تابعین دي، هغه به شعرونه ویلم او ریدل بهم او رول بهم خلقو ته، لیکن دا هغه اشعار دي چې پای کې الله ذکر دی، الله یادي. او امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هم شعرونه ویلو. مطلب د خبرې دا شو چې شعر او شاعري دا بد خبره نه ده، لیکن شعر او شاعري هغه مضمون ده او بدله چې بکم کې د الله تعالی د ذکر نه تا غافل کی. نن ته خپل پښتو معاشره کې وګوره چې څنګه د محفل کېږي، څومره خرافات پکې کېږي، جنکې دي سټیجونه د جنکې را بلل کېږي او جنکې هغه اشعار وای او د خلکو مخه د خپل आवाज ظاهري نو دغه आवाज په پرده ده، دغه پرده لازمه ده. نو داسې شیزونه نه طارق پټان چې خپل وکم لیکچر کې وضاحت کړي د قران د آیاتونو دغه مذمت کړي، دې مذمت نه کړي چې بالکل شعر او شاعري د دې شکم ده مذمت کړي نه، داسې هرگز نه. په تفسیر قرطبي کې د فرمایي امام قرطبي رحم الله چې د مدینه چې کوم لس مشهور کوم فقها دي، فقهای عشره چې د پای کې عبید الله بن عتبه بن مسعود د قادر الکلام چې کوم د شاعر او د قاضي زبیر بن بکار اشعار یو مستقل کتاب کې را جمع کړي شوی دي. او دغه سي ابو عمر چې کوم دی وایي چې کوم خ اشعاری خ اشعار چې کوم دي هغه خو اشعار ته چې څوک عالمي او عقل واري هغه ته چې کوم دي بدر نشي ویلې، ځکه چې د تمام غړو صحابه چې کوم دي هغه شعرونه وتیادم ول شعرونه به ویلمو د دې د وجه نه چې کوم خو اشعاری هغه ته څوک بد نشي ویلې. او کوم روایت چې د اشعار په مذمت کې چې کوم دي راغلي دي او طارق پټان په خپل لیکچر کې ذکر کړی دي، څنګه چې هغه یو حدیث کوټ کړی دی چې حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی چې د نبی علیه الصلاه والسلام فرمان مبارک ته مفهوم دی چې یو سړی خېټه د پیپ نه د نو نه ډکې دا بهتره د دین چې شعرونه ډکې. د امام بخاری رحمت الله علیه د تفسیر نه دا واضح کی چې دا هغه اشعار دي چې د الله په ذکر باندې په قران باندې غالب، یعنی یو سړی هر وخت په اشعارو کې منهمک دی او هر وخت په اشعارو کې محفلونو مجالسونو کې نو تر دین پته شته د هیڅ پته نشته، بس صرف او صرف په دې محفلونو مجالسونو کې په دې مشاعرو کې شرکت کوي. او تاسو خپل نور واضح ده، تاسو خپل معاشري ته ګوري باغ باندې دا د هغه په اړه کې دا مذمت راغلی دی. او دغه سی زما تاسو د خلفای راشدین فیصله ذکر کما چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل زمانه کې چې کوم گورنر داغي عادی بن نزله هغه د فحش اشعار په بنیاد سره معزول کړو د گورنر نه. حضرت عمر بن عبد العزيز چې کوم دی عمر بن ربيعه او دغه سی ابو الاحوص د فحشګوی په وطن په وجه باندې د وطن نه جلا وطن کړي وخړي ول د وطن نه، او په بعد کې عمر بن ربيعه هغه چې کوم دی توبه کړی و، لیکن د خلفاو د فیصله ته وګوري چې د دې اشعار په بنیاد سره چې هغه پای کې په فحشګوی وغیرہ ونه داغي په وجه باندې د گورنر نه یو سړی لري جلا وطن کړی دی. نو مطلب دا چې د 10 اشعار مذمت راغلي او د خبره طارق پټانم کړی بای تخا اشعار وایا باغی د الله د محبت او د الله د عظمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبرې کوي، دا بالکل صحیح دي. په اخر کې یو جامع او د دې ټول لیکچر لپاره زه اخر کې یو ضابطه ذکر کوم چې کوم د ابن ابي جمره رحم الله چې کوم د موږ سره یو ضابطه چې هر علم او هر هغه فن چې هغه د الله تعالی د ذکر نه منګري کې زمونږ زړه سخت کی او زمونږ په زړه کې شکوک او شبهات پیدا کوي، زمونږ روحاني بیماریانو چې کوم دي هغه سبب جوړيږي. نو د هر هغه فن دغه حکم دی چې څنګه د مضمون اشعار حکم دی، یعنی کاغه اشعار او کار رنګ تحریر وغیرہ منو هغه بیا دغه سی باعث مذمت او هغه باندې موږ مذمت کو. نو خلاصه کلام دا سوا چې شعر او شاعری دا بذات خود چې کوم دي مطلقاً دا حرام نه، نو ته طارق پټانم دا سن دی ویلي. ما پوره لیکچر کتل دي، ما پوره وکړو، ما ته یو کس وی چې د دې خلاف ویډیو جوړه کا او دې جواب پکار دي، ما چې وکړو نه لګا خو بالکل حق مطابق خبره کړي. دا تاسو ریسرچ چې صرف د تمنین باندې راشي، صرف بس افواه د بچ څه خبر واوري، بس یو سړي باندې بغض وکړو لپاره بس هر څه کوي. نو شعر او شاعری بذات خود حرام نه ده، نو تاغه ویل نو الله رسول ویلی دا نو نه چې کوم دي دا فرض دا واجب دا معیار د دې دا چې مواد ته موږ فوکس کوو، مواد باغ شعر کې دا چې په حق باندې مبني دي، سچ دي، د رسول الله او د دین خبرې پکې دي، نو دا مقبول دی او د ثواب باعث جوړيږي. او که شعر کچري دا چې پای کې باطل خبرې دروغي دغه لیلا او بشوندي او بس دا زلفان دا شذونه پکې دا ذکر کړی دي چې فوشګوي وغیرہ پکې نو داسې اشعار چې کوم دي په شریعت کې سره مذمت راغلي. امید ده تاسو ته دا پوره مسله واضح شوي. الله تعالی دې کې چې موږ په دین باندې پوره عمل وکړو، الله تعالی دې موږ په دین باندې پوره عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.